अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। तेर मोंग यो वीडियो په د ساينس سیمټمز لکه علاماتو د جوړونو د بیماری چې کوم روماتویډ ارثرایټس ورته وایي هغې باندې کړې وه. نو نن به د هغې د ټیسټونو د ډایګنوزز او د هغې علاج په باره کې یو څو خبرې کوو. دا بیماری چې کومه د جوړونو دا بیماری ده روماتویډ ارثرایټس نه، د دې لپاره یو خو یو موږ عام ټیسټ کوو چې هغې ته موږ آر اے فیکټر وایو یا څوک ورته روماتویډ فیکټر هم وایي. نو یو خو دا عام ټیسټ دی، نو دا مخکې نه کیږي. او نو دا د ټیسټ کې یو مسله ده چې لکه دا بعضې نور بیماری هم داسې دي چې هغې کې هم دا پازیټیو راتلی شي. بعضې ټایم کې د آر اے فیکټر چاته ټي بي یا هغې کې هم پازیټیو راشي، یا چاته داسې ټایفاید وي هغې د وجې هم پازیټیو راتلی شي. داسې نورې بیماری هم دي. نو هغې کې چونکې دا مونږ د دې لپاره د آر اے فیکټر چې دی نو کله که د مریض علامات هم پازیټیو وي لکه کوم چې ما تاسو ته مخکې ویډیو کې ویلي دي او ورسره دا ټیسټ هم پازیټیو وي، نو هله بیا مونږ وایو چې دته د روماتویډ ارثرایټس بیماری ده. او یوازې که اوس یو کس ته علامات نشته او دا ټیسټ پازیټیو راغی نو مطلب ضروري نه ده دا د بل څه د وجې هم پازیټیو کیدی شي. د دې نه پس چې دا اوس کوم لیټسټ ټیسټ نن سبا کیږي هغې ته مونږ انټي سی سی پي انټي باډیز وایو. دا ډېر زیات هایلی سپیسیفک ټیسټ دی، خاص هم د دې لپاره دی. او تقریبا 99% خلکو کې که دا پازیټیو نو دا د جوړونو دا بیماری شو کوي چې د کس ته دا جوړونو دا روماتویډ ارثرایټس دی. دې سره مونږ یو دوه ټیسټونه، یو ته مونږ ای ایس آر وایو او یو ته مونږ سی آر پي وایو. نو دا مونږ د دې بیماری د تیزۍ او د کمۍ د دې لپاره ټایم په ټایم ورسره دا کوو چې د دې نه مونږ ته پته لګي چې آیا لکه دا بیماری تیزه ده، کمه ده، دا کنټرول روانه ده، نه ده کنټرول. نو د دې بیا هغه شان مونږ ټریټمنټ ورته مخکې وروستو کوو. دې سره د بیمار ته اکثر د وینې د کمي لپاره سی بي سی ټیسټ چې دی نو هغه هم کول پکاري. او سره که فرض که د ټریټمنټ باندې نو د ای ایل ټي چې کوم اکثر ورته عام خلک ورته دا وایي چې دا د اینې د توک ټیسټ دی، نو دا ورته موږ ټایم په ټایم کوو چې کوم دا ټریټمنټ دوایانې دته شروع دي نو د په جګر باندې د دې څه اثرات خو نشته دی. نو اوس راځو د دې ټریټمنټ طرف ته. ټریټمنټ چې د دې علاج چې کوم دی نو هغې کې درې څلور قسمه دوایانې دي چې هغې ته مونږ ډي ایم آر ډیز وایو. هغه دا بیماری کنټرول ساتي. څنګه چې لکه د شوګر لپاره یو کس دوایي استعمالوي، داسې د بلډ پریشر لپاره استعمالوي نو هغې سره کنټرول وي. داسې د دې لپاره دا دوایانې چې دي نو هغه دا کنټرول ساتي. په هغې کې یو میتوټریکسیټ ده، داسې لیفلونامایډ ده. خو چونکې هغه کیس ټو کیس د هر کس یو شان دوایي نه وي. مونږ نه اکثر خلک تپوس وکړي چې تاسو په دې کې ټریټمنټونه وي. نو ټریټمنټ وینا کې یو مسله اکثر د بیمارو ځکه چې هغې کې دا دغه دی چې د هغه بیمار ته اکثر دې نه علاوه نور هم څه مسلې اتې مونږ تپوس وکړو. اوس فرض کړه لکه یو کس چې ته هیپاټایټس تېر کړی دی یا لکه هغه ته د ګردو څه مسله ده، نو بعضې دوایانې به داسې چې هغه په هغې کې استعمالیدی شي، بعضې نشي استعمالیدی. نو د هر بیماری لپاره یو شان ټریټمنټ نه. نو چونکې دا خو مونږ یو شارټ غوندې ستاسو د پویولو لپاره یو کلیپ جوړوو چې تاسو ته د بیماری کم از کم یو اندازه وشي چې په دې کې علامات سي. نو ځکه مونږ په دې کې ټریټمنټ داسې په ډیټیل سره نشو ویلی ځکه چې هغه د هر چا یو شان نه دی، د هر کس مختلف دی. لکه اوس یو کس یو زنانه ده د هغې ته د جوړونو بیماری ده او هغه یو ټریټمنټ باندې ده، خو فرض که د هغې چېرته پریګننسي وشوه نو په هغې باندې مونږ زیات تر هغه میډیسن سټاپ کوو. نو که داسې زه دې کې ایکسپلین کوم او دغه کوم او دغه شانې خلک خپله استعمالوي نو دغه شان دا خو ډېر نقصان وکړي اکثر. نو د دې لپاره صرف د تاسو د اندازې د پویولو لپاره چې دې کې دا یو څو دوایانې دي چې دا کنټرول ساتي. لیفلونامایډ دی، هایډروکسي کلوروکوین دی، داسې سلفاسلازین دی، نو میتوټریکسیټ دی، هفته کې مونږ هغه یو ټایم ورکوو. دا خو د دې د کنټرول شوې. او ورسره د دردونو دوایانې چې کله د جوړونو کې پړسوب وشي نو هغه د هغې مطابق هغه ټایم کې هغه کم انسیډس چې دي نو هغه هم ورسره ورکوو. او بعضې ټایم کې که ډېر زیات وي نو هغې لپاره اورل سټیرایډز هم ورکیدی شي
چې هغه د هغې هغه پړسوب چې دي نو هغه په هغه ټایم سره کم کړي. دې نه علاوه کله کله چې ډېر زیات ضرورت وي نو په جوړ کې ورته د سټیراید انجکشن هم کله کله ضرورت راځي چې اورل ټریټمنټ سره بیماری نه کنټرول کیږي. اکثر بیمار په کټ پروت وي د دې د جوړونو د درد د وجې راپاسېدی نه شي چې کم زیات متاثره جوړونه وي نو په هغې کې ورته سټیراید انجکشن ولګوي نو کم از کم هغه هغې نه راپاسي لکه خپل کار روزګار کولی شي. نو دا یو څو خبرې وې د دې جوړونو بیماری د رومیټاید ارثرایټس د علاج په باره کې. ډېره